پیسې ورکې نو الله هغې ته څه وایي؟ هغه وایي ته ماله قرض راکې. نو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وی خدای له قرض ورکې؟ وی خدای وی زه درنه قرض غواړم. نو چې کله ته خدای له قرض ورکې نو فیضاعفه له اضعافا کثیرا، زه به یې درله ډبل کړم. اوس تا خوښه ده که ته پیسې د شیطان په رایه کې لګې نو هغه دا چې په نام و نمود به لګول غواړي، لګي د دواړو. او که ته د فی سبیل الله لګې نو هغې کې د لیست تر کړی، خو د ټول نه ښه ځای هغه دی چې د الله د رضا دپاره د الله د دین په غلبه کې ولګي، د الله د دین په غلبه کې ولګي. دې ته خدای پاک قرض ویلی دی. نو چې قرض ورته ویلی نو تا ته څه وایي چې زه به خوار به نه شي؟ نو رسول الله دې پوه کوي خوار کېږي. ځکه نه ما نقصا من مال عبد من صدقة، تا چا چې صدقه ورکړی چېرته خوار شوی نه دی. کنې ما ته لیست وښیه چې کوم سړی دې وجې نه خوارزار ګرځي چې هغه صدقې ډېرې ورکولې. زه راته ډېر شی انډر پلی والا او سودونو والا خیم چې هغه ډېر بېکاره شو. نو پېښور کې همغه یو ملګری و، نو ما ته یې وی زه عمرې له تلم، نو وی زه په دغه نه پوهېدم، په مسلو نه پوهېدم. نو وی زه لاړم په پلاني مولوي صاحب پسې، هغه نه وه ولي خان له چې شکست ورکړی او درویش مسجد والا حسن جان، وی حسن جان صاحب پسې لاړم. مونږ مې وی چېرته نه و کړی. نو وی هلته جومات ته لاړم چې عمرې مسلې راته وښي. وی حسن جان صاحب وی چې سود څوک کوي هغه تباه کېږي، او صدقه څوک ورکوي هغه ګټي. وی مې چېرې دا دې څه وایي؟ وی زما ورور سود کوه. نو وی کله زه عمرې له خو لاړم، خو چې واپس راغلم وی زما ته ما ته خبرې، وی زما غرور مکمل تباه شوی دی، بچي ټول هیروین اډکټ شوي دي او هغه خودکشي یا څه کړې. وی ما ومنله چې حسن جان صاحب تا ټیک وی. نو هغه ورته وی رسول الله تا ته مخکې ویلي ما نقصا من مال عبد، وی چې د الله رسول قسم خوړلی دی چې زه په دې باندې قسم خورم، اقسم علیه، زه تاسو باندې قسم خورم. احدثکم حدیثا فاحفظوه، رسول الله وی زه تاسو ته یو خبره کومه خو وی لیکئ د ځان سره، یاد یې کوي. دا ګوره د الله رسول دومره زور ورکوي. نو بیا څه وایي؟ یو دا چې په صدقه مال نه کمیږي، دویم دا ولا ظلم عبد ولا ظلم عبد صبر علیها، کو تا سره زیاتې وشو تا پې صبر وکړو خدای به دې په عزت کې اضافه راولي. او کم خلق چې خوله وازه کړه کم سړي، که هغه قومي که هغه پاکستان ایز ان فردي که ایز قومي، خو چې سوالونه کوي الا فتح الله علیه باب فقر، دی به همیشه خواري. وی په سعودي کې سوالګري ونیول، وی 80 پکې په سل کې 80 پاکستانیان دي. دا ولې خلک وایي غواړو به خوله به وازو، چې خوله وازی چېرته به شته نه شي. د لیاقت علي خان چې د پاکستان کله وزیر اعظم شو او په هغې ورځو کې امریکې ته ایوب خان لاړ، او ایوب خان کله د امریکې نه غنم راوړو، نو وایي چې غنم یې راوړو نو د کراچۍ په روډونو باندې په اوښانو باندې هغه دغه نه راوړل د پورټ نه، د فورټ نه راوړل په اوښانو باندې، او هر اوښ ته یې لیکلي وو، هر اوښ ته یې دلته کتبه اچولې وه تینک یو امریکا. دا د ایوب خان په وخت کې شو. هغه وخت شو، دا وخت شو، او باب فقر زمونږ نه لرې نه شو، هر وخت خوار یو. اوس را سره غم دی. رسول الله پخوا ویلو چا چې په سوال ځان عادت کو، که هغه قوم یې که هغه سړی، ابه چېرته مالدار نه شي. حالانکه یو سوالګری چې د جوړ د چوک نه را روان شي او سواړی چوک ته را رسي او په ټولو ګاډو کې سوال کوي، نو کم از کم 1000 روپۍ یې ګټلي، او یو دیاړي والا د 200 روپو دیاړي ګوري د 500 تم نه میلاویږي، او دیاړي والا خدای شته کې سوالګری ټول عمر سوالګری. دا داسې خبرې دي چې په دې رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم خوړلی دی، زه پې قسم خورم. نو بیا یو بله خبره کوي چې کوم ځای کې تا ته به نتیجه څه میلاویږي، د هغې نتیجې دپاره یو حدیث دی او دا ډېر ضروري دی په دې موقع باندې. عن ابن عباس، روایت د چا نه دی؟ ابن عباس نه. ابن عباس ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی. ابن عباس ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فقیه هذه الامه، د دې امت د ټول نه هوښیار شخصیت ابن عباس رضی الله تعالی عنه، هغه دا روایت کوي. اوس دې روایت ته ګورئ، د خپل حالت ته ګورئ. من عالی 3 من الایتام، چا چې 3 یتیمانانو ذمواري واغسته. او دا یو ډاکټر صاحب ما ته سوال وکړی، اکبر خان ته کوم هیر شو، وی چې ما به یو یتیم پالو، نو د دې حدیث نه پس به زه 3 یتیم پالم، په ما پسې 3 ولیکئ، ځکه حدیث کې 3 دي. د رسول الله الفاظ ته ګورئ. کان کمن قام کان کمن قام لیلته، دا حدیث دی لکه ټوله شپه چې تهجد کوي، وساما
نحره د ورځې ټوله ورځ روژی دا خو تې لاړل ان دی روژې نه نیسي خو په روژهدارو کې حساب دی د شپې اوږده خو په دې په تهجد والا کې حساب دی وغدا وراحه فی سبیل الله او دی داسې دی لکه چې سهار هم جهاد لتلی او مازدیګر هم جهاد لتلی نو څو درې پیدې شوې یوه دا لکه د شپې چې تهجد کوي دا د څه به بدل کوي 4,000 روپۍ دي که نه اوس خو تاسو ووایې که نه زیات خو نه دي نو چې 12,000 روپۍ پر منت ورکوي دا په سګرټو په دې موبایل په دې دغه لګي زما پکې 100 روپۍ خو به روزانه د موبایل خرچوي نو چې کله ته 3 دغه کې یتیمانان فالو کې نو 12,000 روپۍ پر منت ورکې نو د خدای په کتاب کې ته د ټوله شپه د قیام اللیل والی او د ټولې ورځې د نهار د روجې والی او د سار او د مازدیګر د الله په لار کې جهاد والی ورپسې څه وایي وکنت انا وهو دا د الله رسول وایي وکنت انا وهو زه او هغه فی الجنت په جنت کې به یو اخوینې رونه به یو که هاتینې لکه د دې په شان د ګوتې ویدیسې کړې والصق اصبعیه غوږونه د ګوتې خپلې یو ځای کړې سبابه والوسطی سبابه دې ته وایي دې ته موږ څه وایو پښتو کې شهادت کې انګلي ادې ته منځنۍ وایي نو منځنۍ او شهادت کې انګلي یو ځای کړې او رسول الله موږ دواړه به یو ځای دي نو ډېر غټ اچیومنټ نه دی بیکاز آف 400 روپۍ ضرب 3 پر مہینے اوس خو 4 نور لیکلی بګوان خلق اما ته چې 4 سوال جواب کړی به وایي چې زه واپس کېږم ټیک شو نو پر منت دا چا ورکړي نو د شپې ودرېدل ډېر آسان دي د ورځې روجې نیول دا رکېدو کار نه دی او دا رکېدو کار دی نو دا چې کله خپل د سګرټو د نسوارو د موبایل او د یو ځای د چیټینګ د پیسې کمې کړي نو دلته دې راځي دا پې برابریږي زه به هغه به یو ځای یو والوسطی دا دواړه ګوتې یو ځای کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې څوک غواړي هسې کو موږ ته څوک ووایي چېرې ما سره بره کښېنه موږ څومره خوشحاله شو چې رسول الله وایي چې راځئ ما سره به د دې نه بله غټه خوشحالي دې وجې نه صورت بقره چې دی دا د قرآن هغه صورت دی چې هغه تا ته وایي چې انفاق به کوې ګوره د قرآن لومبنی صورت الحمد دی هغه تا ته وایي منځونه به کوې هغې کې تشي دواګانې دي وہ آپ کو اللہ کے سامنے جھکاتی ہے ورپسې دویم نمبر صورت چې دی هغه صورت بقره دی نو صورت بقره چې دی وہ آپ کو انفاق پر هغه تا ته د انفاق ته درکوي او صورت بقره د آخري 286 صورتونو نه چې والې نو ټول د آیاتونو نه چې والې د هغې نه پس بیا انفاق او انفاق او انفاق نو تاسو حیران بشئ چې د قرآن آخري آیات چې د هغې نه پس د هغې نه څوک وایي چې 9 ورځې پس رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تلی او څوک وایي چې د دې آیات نه 31 دن پس رسول الله دنیا نه تلی هغه هم په دغه کې راغلی دی نو څه وایي واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله دا د قرآن آخري آیات دی واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله په صورت بقره کې 281 نمبر آیات دی د دې نه پس قرآن بیا نه دی نازل شوی مونږ خو دا خیال وکړو چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي دا خو په حج کې نازل شوی حج په څه کې په ذوالحجه کې او رسول الله په څه کې وفات شوی ربیع الاول کې که نه نو ذوالحجې نه پس محرم او بیا ربیع الاول که نه نو مطلب چې 2 میاشتې پس رسول الله دنیا نه تلی نو په دغه دوران کې محرم سفر او ربیع الاول 3 میاشتې شوې نو په دې 3 ربیع الاول که 12 تاریخ شي نو ته ویلی شي چې په دغې په دوران کې دا صورت دا آیات نازل شوی چې واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله نو ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون ارس چې تاسو کړي دي ظلم به سره نه کېږي تاسو له به زه واپس درکم دا په حقیقت کې ورکړه نه دي بلکې قرض دی او قرض به یضاعف په ډبل ما تا ته میلاویږي د دې وجې نه موږ د الله نه غواړو چې موږ د دغې 2 خرابو صفاتو نه خدای وساتي یو بخل دی یو بزدلي ده او الله تعالی موږ ته بذل مال او بذل نفس دا آسان کی ځکه چې په دې کې د آخرت ډېرې ګټې دي او د دنیا د هر قسم لا مصیبت نه حفاظت ته اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين